دوستانو د تحریک انصاف په ډوزو پسې به نه ځای د صوبایي حکومت په ډوزو پسې به نه ځای د صوبایي حکومت وزیر اعلی سهیل افریدي چې کومې ډوزې شروع کړي دي په هغې پسې به نه ځای خپله صوبه کې وګورئ ګیر چاپېره وګورئ ستاسو د سړکونو څه حال دی ستاسو د سکولونو څه حال دی ستاسو د یونیورسټو څه حال دی ستاسو د هسپتالونو څه حال دی ستاسو نور چې کوم ستاسو د ویړو څه حال دی ستاسو د کوڅو څه حال دی د روزګار څه حال دی د دې ټولو خبرو تاسو ته په خپله پته لګي دې کې د ډوزو پته لګي او د حقیقي کار پته پکې لګي تاسو سوچ وکړئ چې پېښور یونیورسټي چې یو منافع بخش یونیورسټي وه اوس هغه یونیورسټي دې حد تدبیر ورسوله په 14 کاله کې چې ویره دا مونږ نشو چلولی او دا وی وفاق ته حواله کړې شاباسې تاسو سوچ وکړئ چې تر اوسه پورې یوه یونیورسټي جوړه نه کړه یو کیمپس یې جوړ نه کړه یو هسپتال جوړ نه کړ یو میگا پراجیکټ شروع نه کړ یو موټروی جوړ نه کړه یو غټ سړک جوړ نه کړ یو وړوکی سړک جوړ نه کړ تاسو په زمشوي ضلعو کې په مامندو کې وګورئ لوی شلمان کې وګورئ په پېښور کې وګورئ په کاټلنګ کې په مردان کې بندوبستي علاقو کې زمشوي ضلعو کې تاسو وګورئ چې کوم سړکونه روان شوي دي هغه تر اوسه پورې جوړ نه شو پولونه روان شو سکولونه تباه شو په سکولونو کې اوس هلکان او ماشومان شته نه د سکولونو نه بار دي نو تش په ډوزو باندې کار نه کیږي چې یاره موږ دا چلو کړو موږ هغه چلو کړو او دا سهیل افریدي یو خبره کوي وایي وفاقي حکومت 15,000 او خدای خبر څه د پاسه کرپشن کړی دی دې په دې باندې نه دی پوه چې دا چې کله د IMF وفد راغلی او پاکستان 15,000 څه د پاسه 15,000 روپۍ د خلکو نه 15,000 ارب روپۍ د خلکو نه برآمد کړی وې 5,044 ارب روپۍ وې غالبا هغه د خلکو نه برآمد کړی وې نو IMF دا ویلو چې دا خو د رشوت پیسې وې او دا خو تاسو ډېر غټ کار وکړو چې دا د خلکو نه برآمد کړي دي اوس په دې باندې دې نه دی پوه چې دا وایي د تحریک انصاف دا وایي وفاقي حکومت کرپشن کړی دی وفاقي حکومت د کرپشن دغه پیسې روخ کې دي دا 15,440 روپۍ د خلکو نه راوخ کې دي چې دا په کرپشن کې غیبه شوی وي خو تاسو ماته دا ووایه چې په خیبر پښتونخوا کې چې څونه کرپشن په کوهستان کې شوی دی یا په نوره مسلو کې لګیا دی کرپشن کېږي تاسو تر اوسه د خلکو نه څونه پیسې روخ کړي تاسو تر اوسه د خلکو نه څونه کرپشن چې خلکو کړی دی هغوی نه پیسې روخ کړي افسرانو ځان سره ګاډي تختولي دي پکې ګرځي بدلې هم شوي دي او سرکاري پېټرول هم استعمالي او سرکاري بجلی هم استعمالي سرکاري ډرایور هم استعمالي تاسو له چا نه پیسې راوخ کړئ تاسو پیسې په کوم ځای کې ولګولې لکه دا خو راته ووایه که نه چې تاسو وایئ چې یاره موږ له وفاق پیسې نه راکوي دا کومې پیسې چې تاسو له تقریبا 1,500 ارب روپۍ یو ځل درکړي دي 100 ارب روپۍ د ورځې درکړي دي د کال درکړي دي 800 ارب روپۍ د هغې نه جوړېږي نو تاسو ماته ووایئ چې تاسو دا پیسې کوم ځای کې ولګولې تاسو هم خپل حساب کتاب ورکړئ که نه چې تاسو دا پیسې چې دا تقریبا 3,500 ارب روپۍ جوړېږي دا 3,500 ارب روپۍ تاسو په کوم ځای کې ولګولې صرف په جذباتي خبرو باندې کار نه کېږي چې دا چل دی او هغه چل دی کار وښایه کارکردګي وښایه په کارکردګۍ کې د یو بل سره مقابله وکړئ د پنجاب سره مقابله وکړئ سند سره مقابله وکړئ نورو ملکونو سره مقابله وکړئ نو هلې به موږ ومنو چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت لګیا دی کار کوي یوازې په چغو سورو باندې څه نه جوړېږي یوازې په لاپو وهلو باندې څه نه جوړېږي خو زموږ قوم هم زه به دا ووایم چې لکه بې حسه دی سیاسي او سماجي شعور پکې نشته چې د خپل حق تپوس وکړي د خپل حق تپوس وکړي او په صحیح معنو کې ځان په دې باندې پوه کړي چې زمونږ صوبې ته تقریبا څه د 3,500 ارب روپو نه زیاتې پیسې راغلي دي دا په کوم ځای کې ولګېدې دا په چا ولګېدې د دې تپوس کول پکار دی